أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پرون القرآن المجيد څه فضائل بیان شوي او نن به ان شاء الله سوره فاتحه باقاعده موږ شروع کوو. د هر سورت ابتدا هغه د اعوذ بالله و بسم الله نه کیږي. علماء لیکلي دي چې د قرآن مجید ابتدا اعوذ بالله و بسم الله نه کول دا مستقل یو سنت دی. قرآن کې الله رب العزت فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. کله چې د قرآن د لوستو اراده وکړي فاستعذ بالله د الله نه پناه غواړه، د الله پناه غواړه د شیطان رټل شوي نه. د دې ترجمه ده د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه نیسم په الله سره د شیطان رټل شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم خالص په نوم د الله سره. الرحمن الرحیم چې بې حده مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی. د ټول علماء په دې خبر باندې اتفاق دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن مجید یو مستقل آیات دی. او سورة النمل کې چې بسم الله راغلی ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، کوم ځای کې چې الله رب العزت د سلیمان علیه السلام حکایت او قصه بیانوي چې کله سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس ته خط لیکه نو د شروع کې د خط لیکلو نه مخکې دا جمله لیکلي و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دا خط د سلیمان د طرف نه دی علیه السلام و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو دغه ځای کې چې بسم الله راغلی نو دا د قرآن مجید مستقل دا یو جز دی. او اسی بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن مجید د تلاوت شروع کولو نه مخکې دا هم یو مستقل آیات دی او مستقل یو سنت دی. د زمانه جاهلیت کې د اهل جاهلیت دا یو عادتو چې کم کار به هم شروع کو نو د بوتانو په نوم باندې به شروع کو. هغه وخت د بوتانو ځان ته د هر بوت هغه نوم یې خو چې یو کار به شروع کو نو د تبرک لپاره او د برکت لپاره به د بوت نوم اغسته. څنګه چې موږ مسلمانان یو کار شروع کو او بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله وو، هغه وخت کې به هغه خلکو د بوت نوم سره د کار ابتدا کوله. نو د دې رسم ختمولو لپاره الله رب العزت د قرآن مجید کوم لومبني آیاتونه چې نازل کړل اقرأ بسم ربک الذی خلق، په دې کې دا یو سبق ورکړه انسانیت ته چې کوم کارم شروع کیږي هغه د الله په نوم سره شروع کیږي. دلته کې مسلمانانو ته خطاب دی اقرأ بسم ربک الذی خلق، چې قرآن ولولئ د خپل رب په نوم سره الذی خلق چې ټول مخلوقات پیدا کړي دي. قرآن مجید کې ځای په ځای د دې خبرې هدایت دی چې تاسو کوم یو کارم شروع کوئ نو هغه نه مخکې بسم الله وایي. بلکې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله او بحمد الله فهو اقطع. کم اهم کار چې شروع کیږي هغه نه مخکې بسم الله او نو ویل شي نو هغه به برکت وي. بلکې یو حدیث کې نبی رسول الله ارشاد فرمایي چې کله تاسو د کور دروازه بندوي نو بسم الله وایي او هغه وخت کې به ډیوی وي چې ډیوی مړی کوي یا بلوي نو بسم الله وایي. نن سبا د هغې متبادل لایټونه دي او زنانه په کور کې لوښي پټۍ لوښي یا لوښو کې دننه څه موجود دي او هغه پټۍ نو بسم الله دی وایي چې په دې سره په هغې کې برکت وي. روټۍ خوړو نه مخکې د اوبو څښلو نه مخکې بسم الله ویل پکار دي. بلکې غرض دا چې هر کار چې موږ شروع کوو نو هغې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دي یا صرف بسم الله ویل پکار دي. بیا په دې کې دا درې نمونه د الله رب العزت ذکر شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم، الله رحمان او رحیم. نو لفظ الله دا د الله اسم ذات دی، دا د الله خپل ذاتی نوم دی. په دې وجه باندې دا نوم انسان ته کېښودل دا جایز نه دي ځکه دا صرف د الله ذات سره خاص دی دا نوم. بلکې بعض علماء لیکلي دي چې دا دغه اسم اعظم دی. اسم اعظم د هغه نومي چې هغې سره انسان دعا کوي نو د هغه دعا قبلېږي. نو په احادیثو کې د الله بعضې هغه نومونه ذکر شوي دي چې په هغې سره دعا قبلېږي.
نو هغې کې یو نوم دا اسم ذات هم دی الله، او داسې الحي القیوم. نو الحي یا حي یا قیوم دا اسم اعظم دی چې په دې سره هم دعا وشي نو دا دعا قبلېږي. نو په دعا کې د داسې د الله رب العزت د داسې قسم نومونو تذکرې پکار دي چې داسې دعا الله زر قبلوي. او لفظ الله دا خو اسم ذات دی، او الرحمن الرحیم دا د الله صفتی نومونه دي. الرحمن معنی د عام الرحمت، یعنی د الله رحمت د کائنات ذرې ذرې ته شامل دی. او الرحیم د رحیم معنی د تام الرحمت، چې الله په چا باندې رحم کوي نو الله کامل رحم کوي، مکمل رحم کوي. داسې نه ده چې نیمګړی رحم په چا باندې وکړي. نو د الله په رحمت کې عموم دی، د الله په رحمت کې عموم د دې کې تنګسیا نشته، بلکې د یو باندې اوسیدونکي صحابي رالو مسجد نبوي ته، نبی اسلام هم ناست دی، صحابه کرام هم ناست دي، او دا د باندې اوسیدونکي صحابي رالو زر زر موزو کو، او بیا الله سوچت کړه، دا دعا وکړه اللهم ارحم، یا الله په ما باندې اللهم ارحمني ومحمد، یا الله په ما باندې رحم وکړي او محمد باندې رحم وکړي، ولا ترحم معنا احد، ازمون نه علاوه بل چا باندې رحم مکه. لا سوچ کړو دا دعا په زور زور غوښته، به تکلف خلکو سادهګي و. نو خپل ځان یاد کړه په دعا کې، او نبی اسلام یاد کړي چې الله په ما باندې رحم وکړي، په نبی اسلام باندې رحم وکړي، زمون نه علاوه بل چا باندې رحم مکه. بل روایت کې دغه روایت راغلی دی، د بخاری روایت دی چې نبی اسلام موږ د پاره ودرېدو، یو صحابي وي مونږه مدریدو، او دغه وخت کې د باندې اوسیدونکي یو صحابي رالو، هغه مدریده، او د موږ په دوران کې د کلمات وی الله ما باندې رحم وکړي او محمد باندې رحم وکړي، امون نه علاوه بل چا باندې رحم وکړي. نبی اسلام کله د موږ نه فارغ شو، نبی فرمایل لقد تحجرت واسع، تاخذ الله رحمت ډیر زیات محدود کا او ډیر زیات تنگ کا. د الله رحمت ډیر زیات وسیع دی. الله قرآن کې فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت دا ډیر زیات وسیع دی. نو دغه د رحمان معنی دغه ده الرحمن. موږ په مسجد دي تلاوت کوو، بلکې هر رکعت کې موږ سوره فاتحه لولو د دې تلاوت کوو. الرحمن معنی ده عام الرحمه، چې د الله رحمت عام دی، هر چا ته شامل دی. په دې دنیا کې مسلمانان هم دي، کافران هم دي، هغه خلق دي چې الله مني، هغه خلق هم دي چې الله نه مني. او د الله رحم په ټولو باندې دی، ټولو ته الله رزق ورکوي، د ټولو ضرورت الله پوره کوي. بعض علماء لیکلي دي چې الرحمن دا د دنیا د پاره دی، یا رحمان الدنیا، او الرحیم دا رحمت دا خاص دی آخرت لپاره، چې الله په دنیا کې رحمت عام کړی دی، ټولو ته ملاويږي، مسلمان ته ملاويږي، کافر ته ملاويږي د الله د رحمت نه. او په آخرت کې به د الله رحمت خاص وي صرف مسلمانانو لپاره، کافرانو ته به د الله رحم نه وي. بیا سورۃ الفاتحه مکیه، سورۃ فاتحه مکی سورۃ ته، کوم سورۃ چې موږ شروع کوو هغه مخکې دا لیکل شوی مکیه یا مدنیه. نو مکیه نسبت د مکی طرف ته او مدنیه نسبت د مدینی طرف ته دی. د دې مطلب دا دی چې کوم سورۃ په مکه کې نازل شوی وي نو هغه ته مکی وي، او کوم سورۃ چې په مدینه کې نازل شوی وي نو هغه ته مدنیه، مدنی سورۃ وي. سورۃ الفاتحه لوی عظمت والا، لوی شان والا سورۃ ته. د دې خصوصیات ډیر دی. یو خصوصیت دا دی چې قرآن مجید دغه سورۃ نه شروع کیږي. موږ قرآن مجید شروع کوو نو لومبه دا سورۃ راځي، دغه سورۃ نه قرآن مجید شروع کیږي. دویم خصوصیت دا دی چې موږ مو شروع کوو نو دغه سورۃ نه شروع کوو، کله تکبیر تحریمه وشي او پسې بیا ثنا وشي نو ثنا نه پس فور لومبه سورۃ د قرآن مجید هغه سورۃ فاتحه ده. دریم خصوصیت د سورۃ فاتحه دا دی چې د نزول په اعتبار سره چې الله رب العزت قرآن نازلو، نو د نزول په اعتبار سره لومبنه چې کوم مکمل سورۃ نازل شوی دی هغه سورۃ فاتحه دی. اگر چې لومبني آیاتونه هغه د سورۃ العلق اقرأ باسم ربک الذی خلق، وغه آیاتونه پوره سورۃ نه نازل شوی، دا سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ المدثر، دا سورۃونه نازل شوی دي، خو پوره سورۃ نه نازل شوی دي، سورۃونه آیاتونه نازل شوی دي. دا خصوصیت صرف سورۃ فاتحه ته حاصل دی چې ټول نه مخکې مکمل سورۃ نازل شوی هغه سورۃ فاتحه و. بل خصوصیت د سورۃ فاتحه دا دی چې دا د قرآن مجید متن نچوړ او خلاصه ده، او پورا قرآن مجید دا د دې وضاحت او شرح ده. او د دې نمونه احادیثو کې ډېر زیات نمونه راغلي دي. علماء لیکلي دي چې د یو سیز نمونه ډېر زیات وي نو دا په دې خبره باندې دلیل دی چې دا لوی مقام او مرتبه والا سیز دی. نو د سورۃ الفاتحه نمونه هم ډېر زیات په احادیثو کې ذکر شوي دي.
د سورې فاتحه یو نوم القرآن دی، یو نوم اساس القرآن دی. د معنی د اصل او د اساس معنی د بنیاد. دا سورې فاتحه هم د پوره قرآن مجید لپاره یو اصل دی او یو بنیاد دی. پوره قرآن مجید کې الله رب العزت شپږ خبرو تذکرہ کړی دا، یعنی شپږ مضامین پکې ذکر دي. لومړی مضمون پکې دی توحید. د قرآن مجید کې الله د وحدانیت تذکرہ کړی دا چې الله یو دی، الله سره بل څوک مه شریکوي، بلکې دلایل په ځای ځای ورکړي دي. لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا، کله ځمکه او اسمان کې د الله نه علاوه نور معبودینو لفسدتا، نو پدې کې به فساد. یو خدای به وي چې زه فلانه کار کوم، بل خدای به وي چې نه دا بنه کې، یو خدای به وي چې فلانه کار کوم، بل خدای به وي چې نه دا بنه کې. یو قسم ته اختلاف چې د دنیا په نظام کې اختلاف نشته، دا په دې خبره باندې دلیل دی چې الله یو دی، الله سره څوک شریک نشته. نو په قرآن مجید کې یو مضمون د توحید دی چې ځای په ځای پکې د تذکرہ شوی ده. دویم مضمون په قرآن مجید کې د رسالت دی، یعنی د نبوت تذکرہ ده پکې چې د مکی خلقو نبی رسول الله نبی نه تسلیمو. کله به ورته ساحر وي، دا جادوګر دی، کله به وي دا شاعر دی، کله به وي دا کاهن دی، او کله به دا خبره کوله ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق. دا څنګه رسول دی؟ دغه خوراک هم کوي، دغه په بازارونو کې هم ګرځي، فرشتي ولې ناراضي مونږ نه وینو. دا څه قسم خبرې به کوي. او نبی رسول الله خپل میشن د دې خبرو په وجه باندې نه دی پرې خو دی، بلکې په یو موخه باندې خو د نبی رسول الله تر ابو طالب کله ژوند دی او نبی رسول الله دغه په کفالت کې او د دعوت کاری شروع کړو. د مکی خلک رالل او نبی رسول الله تر ابو طالب ته دمکۍ ورکړي چې ستار واره دی او روزانه لګیا او زمونږ بوتانو پسې خبرې کوي. نو دې منع کا کته نشه منع کولې، مونږ ته بیا چل راځي. نو دا یو دمکی ورکړه. ابو طالب صاحب خپل هم د مکی سردارو. نبی اسلام په هغه موقع باندې نو چې کله نبی اسلام رالو، ابو طالب ورته وی چیر واره د مکی لوی خلک راغلی او غي ماته دمکی راکا، ما باندې دوره بوج ما چې زه نشم چتولې. نبی اسلام ورته فرمایل اترا کچري تا خلق زما سم لاس کې نور کې دي او زما قبیله اس کې سپوږمۍ کې دي، بیا به زه خپل میشن نقلار نشم تر دې چې یا خو الله تعالی دا دین غالب کی او یا زمړ شمه. نو په دې داسې قسم واقعاتو کې موږ ته سبق پروت دی چې د چا په وجه باندې خپل جایز کارونه نه دي پرېښودل پکار. نن په معاشره کې یو کس د معاشري یو جایز کار ځکه نشي کولی چې خلق پسوي. دا یو غټه خبره چې خلق پسوي. جایز کار وي، بعضی جایز کارونو تعلق خو دین سره وي، خو بیا هم د یریږي چې څنګه دا کار وکړم دا خلق پسوي. نو د الله د دوستانو د الله د قریبي خلقو نښې نشانې چې الله بیان کړي دي، ولا یخافون لومة لائم، دی بچا نه یریږي نه، دی به د چا د ملامتۍ خوف نه کوي، دی چا نه به دی نه یریږي. لومبی مضمون په قرآن مجید کې د توحید دی، د وحدانیت. دویم مضمون په قرآن مجید کې د رسالت دی. دریم مضمون په قرآن مجید کې د احکاماتو دی چې ځای په ځای الله تعالی د احکاماتو تذکره کړي. علماء لیکلي دي چې پوره قرآن مجید کې احکامات 1500 احکامات دي. دین علاوه چې نور کوم آیاتونه دي نو سکه د الله د قدرت ذکر دی او سکه مثالونه دي او س آیاتونه مشتمل دي په واقعاتو باندې چې هغه کې واقعات ذکر شوي دي. څلورم مضمون په قرآن مجید کې د قیامت ذکر دی. ځای په ځای کې د قیامت تذکری دي چې قیامت شته او د تیارې پکار دي. او پنځم مضمون په قرآن مجید کې د منونکو احوال دي. کوم خلک چې د الله تعالی حکمونه مني نو هغه د لپاره بشارات دي، خوشخبریانې دي. او اخیری مضمون شپږم دا د نه منونکو احوال دي. کوم خلک چې د الله حکمونه نه مني نو هغه د لپاره تخویفات دي، یعنی یره د هغه د لپاره د عذابونو تذکره ده. نو کو وګورو موږ دا سورې فاتحه دا نچوړ دی د پوره قرآن مجید. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. په دې کې د توحید تذکره ده چې ټول صفاتونه د خدای توب د الله د پاره دی. رب العالمین چې پالون کې دی د ټول مخلوقاتو. الرحمن الرحیم، الرحمن چې بیا حد مهربان دی، الرحیم او ډیر زیات رحم کون کې دی. د دې ترجمه ده الحمدلله ټول صفاتونه لله خاص الله لردی. رب العالمین، رب وی پالون کې دا چې هغه پالون کې دی العالمین د ټول مخلوقاتو. الرحمن چې بیا حد مهربان دی، الرحیم او ډیر زیات رحم کون کې دی. نو دې دو آیاتونو کې د توحید تذکره شو. ما دا خبر وکړه چې پورا قرآن مجید کې شپږ مضمونونه ذکر دي: توحید، رسالت، احکامات، قیامت، د منونکو احوال او د نه منونکو احوال. نو دا مضمونونه په سورې فاتحه کې ذکر دي
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دغه د توحید تذکره شو. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین چې الله مالک ته او واکدار دی، یوم الدین پرز د قیامت کې، نو دې کې د قیامت تذکره شو. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم، دې کې د رسالت تذکره شو. انعمت عليهم یا الله مونږ ته اوخه لار د هغه چا چې تا په انعامات کړي، نو انعامات چې الله په چا باندې کړي نو هغه کې لومبنه تذکره د انبیاء ده، نو دې کې د رسالت تذکره مشو. او صراط الذين انعمت عليهم کې چې تا په انعام کړي نو الله په هغه چا باندې انعام کوي چې د الله حکمونه مني، نو دې کې د منونکو احوال تذکره مشو چې کوم خلک د الله حکمونه مني. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، هغه خلک لار را نه چې هغه گمراه دي، نو دې کې د هغه خلکو تذکره وشو کوم چې د الله تعالی احکامات نه مني. نو د سورۃ الفاتحه یو نوم ام القرآن دی، اساس القرآن دی. دویم نوم سورۃ الکنز دی، کنز وی خزانه ته. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فاتحه الكتاب یا الفاتحه کنز من کنوز عرش، دا سورۃ فاتحه دا زما د عرش د خزانونه یو خزانه ده. بل نوم د سورۃ الفاتحه سورۃ الدعاء ده، چې دې کې د دعا تذکره ده. اهدنا الصراط المستقیم دا دعا ده چې الله اوخه مونږ ته لار نیغه. دې سورۃ ته سورۃ المناجات هم وي چې بدی کې الله سره مناجات دي، ځکه دا صورت په مشکل استشي او مز سدي مز مناجات دي الله سره. او د دې صورت یو نوم تعلیم المسأله ده، یعنی د سوال تعلیم دی پکې. دې کې موږ ته دا سبق راکړی دی چې الله نه به موږ غوښتنه څنګه کوو، نو هغه طریقې موږ ته ښودلې ده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دې کې د الله تعریف وشو. مالک یوم الدین دا د الله تعریف دی. نو کله چې الله نه دعا کوي هغه بادشاہ دی، د دنیا نظام داسې دی چې کلم یو لوی سړی ته ځان رسولي نو دغه سناسه خوش آمد یا سناسه دغه یا داسې کارو کې چې هغه سره خوشاله شي، نو بیا هغه خپل مطالبات پوره کوي، نو بیا دغه اکرام کوي او بیا خپل مطالبات پوره کوي. نو الله هو مالک الملک دی، د بادشاهانو بادشاہ دی. دې کې طریقه خو دی چې لومبه تاسو دعا کوي نو د الله تعریف کوي. بل دعا د توجه سره کول پکار دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الله لا يسمع الدعاء عن قلب غافل، الله تعالی د داسې سړي دعا نه اوري او نه قبلې چې هغه په غفلت سره الله نه دعا غواړي. لاس یې چت کړی دی، یو خوا ګوري بل خوا ګوري، خبرې پکې کوي، اله چرته आवाज را نظر اخو د خو مګوري، د لاس الله ته چت کړی دی، خدا سي کس ته الله هیڅ ضرورت نشته، نو د سوال بس قبولي. بیا وی الله تعالی زما دعاګانې نه قبلې، الله تعالی دعاګانې قبلې، بلکې الله خپل وجه معنا غواړي. و اذا سالك عبادي عني فاني قريب، کله چې تاسو زما بندگان زما بارکه تاسو کی نو تو ورته وایي فاني قريب، چې ځکه نږدې معنا وختنه کوي، معنا غواړي. بلکې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په یو موقع من لم يسال الله فيغضب عليه، څوک چې الله نه وختنه نه کوي، الله نه سوال نه کوي، الله نه غواړي نه، فيغضب عليه، الله غصه کوي. بلکې داسې کس ته باره چې د تکبر په وجه الله نه غواړي چې ماته ضرورت نشته چا، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کم کس چې زما د دعا نه تکبر کوي، ایمان دعا نه غواړي، سيدخلون جهنم داخرين، دی به جهنم ته ورځو. اگر تکبر کوي، تکبر صادر د الله دی، الکبریا او ردای، الله وی دا زما صادر دی او تمانه دا صادر راخي قذفته في النار، پر مخبر جهنم ته ورځو. موږ ټول انتم الفقراء الى الله، الله ته محتاج او الله هو الغني الحميد، هغه غني ذات دی. الله تعالی دې موږ ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا